سلامونه عقیل یم د پېښور نه او دوه درې ایشوز چې کوم دي په هغې باندې تاسو ته مخاطب یم په هغې باندې تبصره کول غواړم او تبصره ځکه کول غواړم چې کوم خلک چې تبصره نګاران دي کوم چې د اظهار رای خبره کوي په هغې د هغې له کلاس اخیستل چې دي دا ډېر زیات ضروري دي. ما دوه درې ملګري چې کوم دي په ټویټر باندې هغه بلاک کړه. هغه کسان مې بلاک کړه کوم چې امریکې ته تللي دي او په امریکا کې په هغې پابندي ده چې هغه به زموږ سره د امریکې په الیکشن باندې تبصره هم نشي کولی. بیا وایم هغه جرنالسټان چې هغه د پېښور نه د خیبر پښتونخوا نه امریکې ته تللي دي او د امریکې او د انګلینډ د بعضې ریډیوګانو سره کار کوي په هغې پابندي لګېدله چې هغوی به زموږ سره تبصره هم نه کوي د امریکې په الیکشن باندې. خو دا هغه خلک دي چې دوی دلته کې اظهار رای خرڅوي، دلته کې هیومن رایټ خرڅوي، دلته کې د میډیا فریډم چې کوم دی هغه خرڅوي. اندازه ولګوئ او په بل یو ویډیو کې به تاسو ته په دغه خلکو کې هغه خلک ښیم چا چې طالبانو ته ویلي چې موږ باندې ډزې وکوئ چې موږ ته د امریکې ویزه میلاو شي، چا چې طالبانو ته ویلي وو کوم چې د طالبانو د میډیا وینګ خلک وو چې خپل یو پلاني کمانډر ته ووایه چې په کراچۍ کې، په سوات کې، په پېښور کې، په وزیرستان کې، په بل ځای کې، په کوټه کې موږ ته خط راولېږي. هغه خط او هغه ډزې هغه تصویرونه یې بیا وړي دي امریکې ورته ویزه ورکړې ده، خو بیا هم هغې خبره نشي کولی، تبصره هم نشي کولی. او ما ته او د پېښور ناست صحافیانو ته دا وایي چې دلته کې په اظهار رای باندې پابندي ده. یوه دویمه خبره دا ده چې پرون اخري میخ چې دی که نه هغه پې پارلمنټ نو خبره باندې به تاسو چې دی ځان پوه کړی ټک وهو. د پارلمنټ د سپریمیسي خبره کېده او پارلمنټ خپله سپریمیسي پرون استعمال کړه. دوه غټ بیلونه چې کوم دي یا دوه غټه فیصلې چې کوم دي هغه مخې ته راغلي. یو دا چې په لنډو الفاظو کې خلاصه دا جوړیږي چې آرمي چیف سید عاصم منیر صاحب به 3 کاله نور چې ژوندی نو په دې کرسۍ به ناست دی. آرمي چیف عاصم منیر صاحب به 3 کاله نور په دې کرسۍ ناست دی. خو په دې کې دا 2 ځله ما ولې وویې دا مې ځکه وویې چې کم فیصله، کم کمپین، کم انویسټمنټ دغه خلک د امریکا کې چې ناست دي، انګلینډ کې چې ناست دي، کینیډا کې چې ناست دي، کیبورډ واریر چې کوم دي، او بیا دلته کې دومره غټ انویسټمنټ چې په سوشل میډیا کېږي، کم کس چې عمران خان صاحب ته نږدې کېږي هغه سر خوري. مثال فیض حمید صاحب، چیف جسټس صاحب هغه سینیر چې دی هغه، او وسه هغه خلک راوچتېږي کوم چې د عمران خان صاحب مخالف دي، کوم چې د ټي ډي پي مخالف دي. نیکسس شته او په دې باندې ختموم چې د نن نه بعد د ټي ټي پي د پی ټي آی دپاره د یو بل ازمایش دور چې دی هغه شروع شوی دی. خو خبره به دا کېږي چې آیا دغه بیانیه چې کوم د کیبورډ واریرز ده، کوم چې پروپیګنډا مشینري ده، کوم چې غټ انویسټمنټ دی هغې ګټه وکړه او که نه د سټیټ طاقت چې کوم دی، رټ چې کوم دی هغې ګټه وکړه. ډېر زیاته مننه.